کتونکو دې ټیم کې زه د ضلع باجوړ هډ کوارټر خار بازار کې موجود یم. تقریبا چونکې روژه په سر رسېدو والا ده، په تېر څو ورځو نه په خار بازار کې ډېر زیات رش دی. د مختلفو علاقو خلک دې بازار ته راځي. دې ټیم کې خلک سوداګانې اخلي. کتونکو راځئ خار بازار ته ورځو، د خلکو نه تپوسونه کوو چېرې څه کالې او تېر کال نرخونو کې څومره فرق و او څه کالې خوراکي څیزونه اشیاء خوردنوش د هغې نرخونه څنګه دي، چېرته ځئ مو د ازبان میډیا فنس سره پاتې شئ. نو تېرو روژو په دې روژه کې خامخا په ریټونو ډیفرنس خامخا راغلی، لازمي خبره ده. پروسکني ریټونو کې او سګني کې ډېر لوی فرق دی. خو بهرحال بیا مطلب دا دی چې د ګورنمنټ اف پاکستان هم او د انتظامیه د کوشش دی چې ریټونه مینټین وساتلی شي او کم وساتلی شي، او د هغې سره سره هم د تمام بزنسمینانو څومره کوشش چې دی هغه هم په دې خبره باندې دی چې د سرکاري نرخنامه لکه څو ورځې مخکې موږ مطلب دا دی چې ډي اف سی صاحب راغی او د هغې سټیم راغی، هغې له موږ نرخنامه ورکړله، ریټونه مو له ورکړله. بیا د کې پي کې مختلف ضلعو نه ریټونه راواخیسته، د هغې نه هم دا یو نرخنامه راویستله چې موږ په فرنټ باندې لګولې ده. او مطلب دا چې هغې سره سره موږ کوشش کوو چې کوم شی فرض کړو په هغې کې زیات هم لګېدلی، موږ کوشش کوو چې موږ یې د هغې نه هم راښکته کړو. زه بازار کې ټرالۍ چلوم، مزدور سړی یم او دا دکاندارانو ته پکار ده چې روژه روانه ده او ګزاره کوئ هر یو شي کې، اورئ، ځکه چې ټرالۍ والا مزدور غریب خپله دیاړي نشي برابرولی. 1100 روپۍ نن سبا دیاړي ده، هغه پکې نشي برابرولی. زما نوم تاج محمد دی او زه په دې ښار کې ټرالۍ چلوم او مهنګایي ده او خپله مزدوري کوم. او زمونږ د دکاندارانو ته دا مهنګایي ده ډېره سخته چې په دې غریبانانو باندې دا ګرانې سوداګانې نه خرڅوي. لکه کجوره نن په زه ویم چې په کې پي کې په 800 روپو پورې کجوره ښه مال خرڅېږي، موږ هغه دلته په 600 خرڅوو. په هغې پسې بل مال یې په 400 روپۍ باندې موږ ورکوو، والله چې هغه څوک په 450 500 هم نه ورکوي. نو حتی الوسه موږ کوشش دا کوو چې یاره دا شی نه غریب خلک یې زموږ اورال زموږ دا ټرایبل بیا ډېر زیات غریبانان یاستو. د په مارکیټ په تاسو هم وینئ چې یاره د تیر په نسبت باندې سګني په قوت خرید کې ډېر فرق راغلی دی. خو بیا هم مطلب دا دی چې دکانداران ټول کوشش کوي چې یاره کمی وکړي. मेरा नाम अख्तर है, मैं कश्मीर रहता हूँ. मेरा तलक ज़िला बाग से है और यहाँ मैं बाजौड़ कैमूर कश्मीर बेकरी में हूँ, काम कर रहा हूँ. माशाल्लाह इनका काम भी अच्छा है, इनकी चीज़ें भी अच्छी हैं और यहाँ तक कि हमने गरीबों के लिए जो चीज़ें हैं ना बहुत कम चीज़ों का रेट भी रखा हुआ है. बिस्किट हम 350 400 इस तरह दे रहे हैं. मिठाई भी है, दूध से तैयार करते हैं अच्छी चीज़, और जो रेट नाम है उनको भी फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल सामने लगाए हुए हैं ताकि कोई शक शुबहत ना रहे. کتونکو تاسو د خلکو تاثرات واورېدل، چونکې روژه څنګه موږ خبره وکړه چې په سر رسېدو والا ده، خلک راغلی دی خره د روژې دپاره سوداګانې کوي. د خلکو تاثرات تاسو واورېدل، انشاءالله موږ به در سره یو وخت په وخت باندې به د ضلع باجوړ د مختلفو ښارونو ښایسته رپورټونه تاسو ته وړاندې کوي. چېرته ځئ مو سره پاتې شئ.